ذات دے جعل لکم الارض چه پیدا کرے دستاسو دا فیدو دا پارا الارض زمکی در فراشن فرش جعل چونکہ افعال قلوب نراشی ندا دو مفعول تبیا متدخی والسماء پیدا کرے دے اللہ اسمان لرا بنان چت وانزل راوری اللہ من السماء دبر طرفنا ماء عبد باران فاخرج نروبا صدق اللہ به بدی بوسرا من الثمرات ده هر قسم میونا رزقا خوراک لرا لکم استاسر فیدو لپارا فلا تجعلوا للہ نو مگر زوے اللہ سرا پاقیدہ کی اندادن شریکان وانتم تعلمون او تاسو پوئے گے چدا ٹول کارون اللہ کی سورة البقری داولی سید ویم باب شروع یا ایوہ الناس عبدو ربکم او دا یاد ساتے چدا دعوہ وردی سورت یا ایوہ الناس عبدو ربکم دیتوی توحید فی العبادہ خپل عبادات خپل چغا دا اللہ سر خاص کے او بید اللہ نبا بل چاہتا را مدد شنو آئے ذکر دا صفت دا اللہ دے او تعجب دے پا مشرکین باندے دا مشرکانو یو غٹ خراب عقیدہ و پالیسی دادا اغیوی دا زمک والا بابای بغیر دا واسطی اوری او اللہ پا واسطہ دا دے بابا گان اوری نو بغیر اسباب اوری دن کی بابا دے او دا اسباب لان دے اوریدن کی وی اللہ دے علن کی دا سے پکاروا چھ او بغیر اسباب اوریدن کی اللہ دے او اسباب تا محتاج چدن بابا دے لیکن دا قبرون والوی وی دا مڑی او دا اولیاء برائے راس اوری اوی اللہ دا دی پواسطہ باندے اوری نو اللہ فرمائی چھ نکنا اعبدو ربکم بندگی خاص کے دخپل رب تا رب اوریدن کے دے رب مشکلات حل کون کے دے نو دا دعوہ و دا اللہ پا توحید باندے او الحمدللہ کے پا فاتحہ کے دعوہ و الد توحید فی الالوحیتو حاجت روا یو اللہ دے حاجت سرکون کے یو اللہ دے دیزے کہ وہی لائق دا عبادت یو اللہ دے سورت فاتحہ کی ملو ایاک نعبدو اللہ عبادت بخاص تاکو مون ویلیو نو دلتا اللہ وی اعبدو ربکم گول عبادت صرف و صرف زماؤ کے داغ ربط بین الآیات تے التے پر الحمدللہ سو دلائی دولو درے رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین او دلتا پی بینز دلائی دولو اول دلیل الذي خلقكم اللہ پیدا کرے گلا نجھے پیدا کرے اللہ نو اعبدوا ربکم عبادت دے واللہ کا دویم دلیل والذین من قبلکم ستا مشرانم اللہ پیدا کری دی نو مشران دے اللہ پیدا کری دی نو اعبدوا ربکم بندگی دا دغ یو اللہ کا او مشرک و دغ اللہ سرا حصو قبل لگی او قرآن گردہ خبر واضح کرے دا وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر لَا بُرْحَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ چاچے دا اللہ سر دا اللہ نہ بغیر بل چاہتا را مدد چاہوئے نوی لا برحان لہو بی قیامت کے بدی بے دلیل ہے قیامت کے بدی صحیح مناظرے پاک کے جو مولا سر دلیل و بل بے دلیل ملامت ہی کلی ملامت ویلک عادت دلائل ہوئی او تراسی چکم دنو پلان کی خوب لی دلی ہو دا کشتے پار کڑے واو دید شپی بلیل راگلے ہو دنور پکو تتاو کڑو دا تصور ہے عادت دلائل ہوئی قرآن و حدیث ہو اللہ دا ستاویلی ماویلی شروع کردی دی نو چھ بی دلیل سڑی پا دنیا کے ملامت کی گی نو درب دربار کے رسول ملامت کی فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّ اللہ وی دے بزمخ تو درو ماوی مشرک نہ ماف کو ولی نہ ماف کی رو را وجہ صدا اللہ فرمائی ار مسئلہ وما واضحہ قرآن کی نی بیان کرے رسول اللہ شرح تبنی پریشی
خو په عقایدو کې عقیده د الله د توحید او رد د شرک دا ګوریات ساته دا الله صفا بیان کړی دا د اشاعت په دی عالمانو کې یو عالم تیر شوی د شیخ غلام الله خان رحمت الله علیه د پنده دا یاد ساته د اشاعت عالمانو د قران او د حدیث ته تر ډیر حد نږدې دي زموږ استادان دي او موږ قدر کوو از چې کلم عمومي رد کوم او جامد مقلدین یادوم نو دا خلق دي زه استثناء د دې کوم په استثناء عقلی سره یعنی دا زه د جامد مقلدین وډاله کې نشمارم شته په اشاعت کې ډېر ښه محققین خلق چې هغه دواړو جانبو ته د سنت قدر کوي او تل د انصاف هغې سره شته نو شیخ غلام الله خان رحمت الله علیه او شیخ محمد طاهر رحمت الله علیه دی د الله د توحید اواز په هغه وخت کې اوچت کړی دی په کم وخت کې چې په قبرونو شالونه پراته وو یو خوا اهل البدع والشرک د قبر پرسته صفتونه کول او دا شیوخ لګیاو د الله صفتونه کول ډېر محنتونه کړی دي نو شیخ د پنډه به فرمایل یا ایها الناس اعبدوا ربکم بندگی خاص کې در رب خپل اور وې به وې توحید د الله خپل مسله ده زمون د مونږ تعلق مونږ سره دی کنه د جهاد او د زکات تعلق مونږ سره دی نو دا الله سبحانه وتعالى دا سه بیانې خو چې د توحید مسله وراله نو شیخ د پنډه به وی دا مسله الله ډیر خیسته بیانې ډیر شوق او ذوق سره بیانې ځکه دې کې د الله صفائی ده او دا د الله خپل مسله ده نو الله خپل مسله واضحه بیانې نو دویم دلیل ذکر کو والذین من قبلکم هغه کسان مم پیدا کړی چې تاسو نه مخکې نو تعلم پکار دي چې زما عبادت کې او ستا مشران علم پکار دي چې د چا عبادت کې دی یو الله دا نن سبا یو لوی شو جوړه ده سوی خلکو وای دا پلان کې د مشرانو په لار نه دی روان وای مشران ټول زمونږ د سر ګولونه دي که یو عالم وفات شي هغه بدیم کړي دي خو ته د هغه بده ما بیان ولا تصب الاموات مړو پسې به بد رد نه وي فانهم قد افضوا الى ما قدموا دي چې څه کړي دي هغه د مړو ته لېږلي شوي دي نو مونږ الحمدلله د مړو او بیا د علماو چرې بد نه بیانو تلک امه قد خلت دا څه خلک دي تیر شوي دي الله پوه شه او دي پوه شه خو ما او تعالی الله قرآن را لېږلی دی او حدیث د پیغمبر علیه السلام را لېږلی دي ایمان زمونږ په الله دی او د الله په پیغمبر دی د کلی په عالم د چا ایمان وي د کلی په یو مفتی د چا ایمان وي ایمان په الله او د الله په رسول وي بس نو منلو الله او د الله رسول په کار دي دا نه چې د پلانکی مولوی صاحب طریقه دا و نه تا الله خپل عبادت له پیدا کړي او د رسول الله طریقو له پیدا کړي ته د پلانکی خان د مولوی صاحب د طریقو لپاره نه پیدا کړي ټیک داغه به عالمو خو خبره داغه نشي منل خبره د الله منل شي او د الله د رسول دغه زمونږ د خلکو سره جنگ دی خلک وایي دا اولیاء نه مني دا غټ غټ عالمان د کلی نه مني نه مونږ عالم منو تاسو عالم د رب په ځای منئ بس زه عالم منم ته عالم الہ منئ زه عالم منم او ته عالم نبی منئ دا فرق دی نو الله فرمایي چې دا خو ما پیدا کړیو اما ته محتاجون اعبدوا ربکم ولتاسو د عبادت د دین کوي عبادت پر رب کوي دریم دلیل الذي الله غذات جعل لكم الارض چې پیدا کړی د تاسو لپاره الارض دمکه فراشا نرما تاسو ګوره د زمکه له الله یو لیول ور کړی دومره سخت هم نه چې ګرځیدل به بد لګي او دومره نرم هم نه چې پکې ته خخېږي دا دومره هوښیار ذات دی زمونږ د عرب پام لیول د ککنینو کنستی شي بور هم پکې کولی شي 200 غزه په کته ده بور پکې کوه د ځمکې نرموالی دی او داسې نرم هم نه ده چې ته پکې آبادي نشي کولی نه ته پې شپږ چته ودروه هغه د لموړي د پاسه پې بوج اچوه شپږ چته د لموړي او د لاندې بوزنو 200 فوټه په ښکته زه اوبه د لم درکې داسې ذات چې دومره مهرباني وکړي
اسے اسلام کا یو طرف تا کہ دا پختو پا قانون کی جائز تا چې دا سے ذات سر شریک پیدا کی مشرک دا پختو نم وطلے دے نا مشرک پختو نم ندے دا دن تخبل رب سپرے خودو اگا ذات چې دا سے زمکے جوڑا کرے دا چې 25 چتا پا بار ملک آبادی 25 چتا پاسا برموڑی او دا 200 پوٹونا لاندی و بدل امراکی جی دمر لوی رب دے او تدقا رب پری دے او بل چاہتا وے چی ایدم بغداد شاہی میرانا مادنی ولی لمنستانا او میرا رسیگ لوی زوانا زور دے زیاد دے ہر چانا تو غیر اللہ ترہ مدد شوئے اسلام سر بگور خود تو پختون ہم نہیں تاکہ غیرت ہم نشتا ذکر غیر اللہ ترہ مدد شوئے کنیا غذاب اغت پیدا کری استا پشان پیدائش دی بل سوکو کی اغستا مور و پلار پیدا کری دی دا سے پیدائش دے بل سوکو کی اغد دا سے نرم و درمیان زمکہ پیدا کرے دا یو پیر یو ولی یو قبر یو جواندے یو مرے یو نبی یو ولی دی راشی دا سے زمکہ دے پیدا کی نو تمام کائنات دا غزات تا محتاج دے نو زکتا توئی چے انسانا اعبدو ربکم گوری بندگی خاص کا در رب اخپل لرا او کم سڑی چه غیر اللہ ترہ مدد شوی دے د خپل رب نه نه مطمئن کم خز چه د خپل خاون نه مطمئنی ابل خاون تسترګي وي ابل خاون ته لایک ورګي ابل سړی ته ګوري ولی دا د خپل خاون نه مطمئن ده کم سړی چې د خپل رب نه مطمئنی هغه دا رب لره برکتونه او توفیلونه او وسیله او مدد شه د الله نه بغیر بل چا نه خاص کی نو الذي جعل لكم الارض فراشا زمکه تعالی نرم کړی دا او ګوره کنه داسې نرمواله ده چې معتدل نرمواله ده انسانان خو په بنچو باندې کنستل کوي په غرونو کې لاري وباس خو داسې مزوبان معصوم ساروی دي لکه سوی شوي منګکان شو سپي شو د ځنګلونو هغې په دې خپلو خپو باندې دا زمکه کني او ځان له پکې کارونه کوي نو دی دا کم څوک وو چې مخلوق پیدا کړی نه دی او د پیدایش نه مخکې دنیا داسې جوړه کړه چې د هر مخلوق ضرورت په دې پوره کړي سې پکې غریزه علاقه جوړه کړه چې زمریان پکې ژوند تیری سې پکې د اوبو علاقه جوړه کړه چې د اوبو میان ژوند تیری سې هواره جوړه کړه چې انسانان پکې ژوند تیری لا انسانان پیدا من دی او دا غیر پر کور دا سے جوړ کو چې د هر چا د ضرورت لحاظ او ساتو دومره دانا او خيار ذات به رب العالمین نبل سوق نشي کېده نو اعبدوا ربکم ور منت کې د تخف دنیا کې چې ما سره بندگی خاص کې ہمارا تویلو په دی اعبدوا ربکم کې طریقه دای دا فعل قید د پاره د مقول نو عبادت بدیا واللہ کے والسماء پیدا کرے دغا اللہ بنا اسمان لرا بنا انچتو دا دریم دلیل شو چلا اسمانم پیدا کرے دے چھت استاد پاسا کچرت دا صرف حلاوہ کننو دا دنیا بخون نو کنی دی اسمان تا دا اللہ ماجت نشتا او مونگم ظاہری حاجات دیتا نا محسوسو اسمان نمونگ تسا پیدا را باران خو اللہ دا وریزو نراوری نظام شمسی و قمری بارکیم سینسدانان وی جدا دا اسمان نجودا دی دا خلا نخکتا او دا وریزو دا یسی نخبرا دا یو نظام دی چا اللہ دی تخپل قدرت متوجی کی اور رنات ندنور و دس بک میں رازی لیکن حسن اللہ دی اسمان نوار کڑا دی نو اگا حسن دا وجنا بر یو چت پا مونگ باندے کو اشارہ دا دے خبر طرف تا چی پتا سمان دے مارا اخپل نعمتون تام کرل نو والسماء بناء او بیا اسمان تو گو رکنا وریزی خلقی بدرنگی کی چی بارانو شی تک شین روخی جی صفائی شی لکه چونه چی آبادی لورکی نو داد اللہ سبحانہ وتعالی گا قدرت دے چی اسمان تے ورکڑے دے او بیا دی اسمان تو گو را دیکھ یو روب دے خلق چی اسمان تو گوری گنا نو پدی باندے پوشی چی دینا برا زمان رب دے امنتم من فی السماء برا اسمانون رب دے دا انسان تخیی چی دینا برا دا عرش دا پاس استاسو رب موجود دے نو انسان تا
الله رب العالمین خپل مکان خین و اسمان زګ یو مستقل نعمت دی. اسمان نکته دنیا شمارلی شي او د اسمان نبرته عالم سما و آخرت بور تخلق به وي. وانزل من السماء ماء ګور د زمکه نه پیدا مونږ وینو کنه نو هغه کې نورې خبره ونه کړې بس پیدا کړې مې زمکه فراشن نرم خبرې به نورې ونه کړې او په اسمان باندې لګي اضافي خبرې کوي ولې وایي چې ته داونه وایي چې د اسمان کې څه پیدا دي ځکه د زمکه د پیدونه انسان ډیر خبري خوراک سکاک ته حاصلې مدنیات ته حاصلې تیل ته حاصلې دا د زمکه حاصلې د زمکه پیدا انسان ته ښکار دي خو د اسمانونو پیدا بس انسانانو ته حاصلې مونږ ته د اسمانونو پیدا مخې ته نه دي نو د اسمان پیدا ذکر کړي وانزل اور اورید الله انزل کی هو ضمیر دے چاغه برا د رب تراجع دے انزل راوری هو دغ الله من السماء دبر طرفنا ما ان وبد باران ور بدا یو فائدہ لګرا اسمان نتا ته فائدہ نخکاری خوستا پسمکه چې دا کم فصل لې پدې فصل باندې د بر نو وبزرا ورو وګوره د انسانانو د خد نر او مادي د جوړخ نه الله اولاد پیدا کړي دغه سید د اسمان اوبو د زمکه د خوره چې یوځای شي دا د دې هغه مباشرت وشي د دین الله سبحانه وتعالى ولې وګړي پیدا کړي نو انزل را ورید الله من السماء دبر طرفنا مان وبد باران یا مان وبد فیده فاخرج نوروباسی دغ الله به پدی وبد باران سرا من الثمرات د هر قسم فصلنا رزقا خوراک لرا لکم استاسر پارا الله فرمایي کدا باران در باندې بند کم نو ته په دې اسمه کسو کی کته وی چې نیری وبدي الله وای د زمکه دا کویان بم در تبان کم لارې بده بنشي ان اصبح ماؤكم عورا فمن ياتيكم بماء معين کله وی دا وبدر باندې بند کم داسې زور اور ذات دې چې په دا وبر وبس یو ذات نشي رسته الله فرمای فاخرج به من الثمرات هر قسم میوه دي کله خلاف ولقل دي کله موافق ولقل دي ته ګوره کنه ام دې نو دې ګرم خو به ګرمه کېږي مالټه یخه ده او په یخنه کې ده عقل دا وایي چې پکار دا د ام په یخنه کې وي او مالټه په ګرمه کې وي اوستا عقل ځینې سيزونو کې بند کړی دی زه اکثر د ملګرو تمام میدان منکرین حدیث د ام نخري او مالټه هم نخري ځکه دا خلاف ولا تعالی ادا ټول ابناء العقل دي دا د عقل تابعدار دي منکر حدیث له پکار داري چې ام په دې وجه نخري چې دی دا ټوپه کته وبره کی چې تا خو د موسم خلاف دا ام خو ګرم دی او په ګرمه کې ام لہذا نه خورم دا د قران خلاف دی ځکه قران کې الله فرمایي چې ولا تسرفوا اسراف بنکه چې په بدن کې فساد پیدا کوي او دا فساد پیدا کوي لہذا ام خلاف دی د موسم نه دا بچ د ایران پیدا وراوي ایرانیانو ورېستی نو دا خلاف سيزونه کړی دی او بیا پدې کې په قدرتونو باندې هم د غرب پويږي مشهور خبره ده یو سړی چرته روانو نو ډېر مسله وکړو نو وای کتل چې یو سور دې د بکینم چې لاړو نو وای کتل د کرکندې بوټه وبرا نو هغه کتل چې مخې ته باغ دی په دې زیله کې دونو دوانی او دا بوټي دومره غټ او مضبوط دي چې وړې وړې بیري دي نو ذهن کې سوال عراق چې الله ته په خپل کارونو کوي خو زه هریان دي ته ما چې د نری زیله بسره دومره غټ اندوانه تړلې ده او دومره غټ بوټي بسره ورا غوند کې بیره تړلې ده په دې به بس ته خپويږي کني ولا چې زما مازه په نه رسي دیږي یو کرکند ربر نه را پرې وته او د سار لراله دوی خدای شکر دي چې اندوانه نه و یعنی زه خو پاسې دی نو په دې پوه شو چې په دې ټولو سيزونو باندې الله پوهیږي من الثمرات هر قسم میوې هم راایستي او پاغي باندې الله سبحانه وتعالى خپويږي دا خلک وی چې دا ام الله ګرمه کې په دې وجه پیدا کړل د حیات الحیوان کې دمیری وی چې د ګرمه کې سوي نه خولو د خولي وته سره انسان ډېر کمزوري شي
دی کې الله ګرمای سره سره ډیر طاقت یې خیره دی طاقت د وجه دا ګرم دی نو سړی خوري کړه خولې د وجه څخه کمزوري راغلی هغه ام سره کنټرول شي عثمان سره ویلي کارو وای وایي کنه دومره ځان به موج نه خشه دور نه دی خو الله سبحانه و تعالی دې سيزونو کې ډېر خطر ترتیب لحاظ کړی دی اوس وخت کې خطر لایل سو شو وشماره تاسو پینځه کم شو الذي خلقكم اول دلیل جعل لكم الارض فراشا دویم دلیل والسماء بناء دریم دلیل فاخرج به من الثمرات سلورم دلیل والذين من قبلكم پنځم دلیل دا پنځه دلایل شو الله وی دی پنځو دلایل باندې نتیجه وا الته نتیجه سوا اياك نعبد واياك نستعين دلته نتیجه دا فلا تجعلوا لله اندادا نو مگر زوی په عقیده کې خاص تدغه یو الله سره انداد نور شریکان وردا په مسله تفصیل شو دا الله وی پیدا کړي مای مشران هم دل ما پیدا کړی دي نو زمکم دل ما پیدا کړی دا نو اسمان هم دل ما پیدا کړی دي نو میویم دل زرا خېجوم دا ټول کارونه زکوم او عبادت د بل چا کې پښتانه وی چرګ زمای وګه بل کراچي پیدا کړي مای او مدد زبل چاته نو ځکه الله فرمایي فلا تجعلوا لله اندادا مگر زه په خپل عقیدو کې لله خاص دغه یو الله سره انداد نور شریکان الکه سوال راځي چې انداد خو جمع ده نه دو نو الله سره یو شریکون نارواله نو دا غن یاد کړو چې ډیر شریکان مگر سره کې دي چې یو شریک جایز ځکه چې نفي د جمع کړي دا او نفي د جمع هو مستلزم نه نفي د واحد لرا لګور یاد ساته دا مشرکان دې سره ناشنا چالونه نو داسې استدلال کوي خیر دی یو کس نه بیعت وکا او هغه تر مدد شوایا د یو سړي د قبر نه فیض حاصل وا دا خیر دی خو ګڼو د مزه وی الله د جمع نه نفي کړي دا واحد نه نو دا یاد ساته په نفي د جمع کې نفي د واحد وی فهم خبر دادا چې شاه ولی الله سے وی ما من بلدة الا ولها آلهة تعبد وی دا سے یو کلی نشته مگر انت یو درگاه دا او خلق رواني او دا غکانی بزان وی نو دا آلهه گن دی کنا لات زان لو منات زان لو عزا زان لو حبل زان لا یعوز زان لا یعوق نصر ود سوا زان لا نو گن آلهه نو چکل جمع موجودی نو نفی دا جمع اکرا یعنی دل تکی دا فی الواقع و فی الخارج نفی اکرا خارج کی یو الہ نو گن آلهه خلق مقرر کرو نو اللہ سبحانہ وتعالی دل تفا نفی کی دا خارج لحاظ کو بخارج کے آلہہ گنو نو اللہ نفی دا گنو اکڑا کنی اللہ سبحانہ وتعالی دا یو نفی ہم زیپا زیبان نکڑے دا فلا تجعلوا للہ نو مگر زیپا قیدو کے للہ خاص دا اللہ سراندہ دا نور شریکان فذات کے دا اللہ سر شریکو نشتا پصفت کم دا اللہ سر شریکو نگوری پا قانون کم دا اللہ سر شریک نشتا دانا چه سجدہ اللہ تکے روکو اللہ تکے رامدد شاہ اللہ توے وہ قانون دل ادمیگا دے مانی نا دے ٹولو کے دے اللہ سر شریک نشتا اللہ پا دے ٹولو صفاتو کے زان لدے و یواد دے فلا تجعلوا للہ اندادا تو مگر زوے باقیدہ کی للہ خاص تدغیو اللہ سرا اندادا نور شریکان وانتم تعلمون او تاسو پوئے گے چیزا کارون اللہ کی انتم تعلمون وی تاسو پوئے گے چی بردا کم پینزہ کارون یاد شو دا خو بید اللہ نبل سوک نکی نو چی دا طول کارون اللہ کی نو اعبدو ربکم بندگی خاص کے در رب اخفاللہ چی نشل دا غزات سرا اس سوک پا بلنک بل شریکو الذي الله غذات دے جعل لكم الارض چھ پیدا کړی د تاسو د رزمک فراشن فرش او اسمان چتو راوری د الله د بر طرف نمان او بد باران نور وباسی بدی وبو سردار قسم ویونا رزقا خوراک لرا لكم تاسو لپاره فلا تجعلوا لله نو مگر زه پاکیده کې د غیو الله سره انداد نور شریکان وانتم تعلمون او تاسو پوهیږئ چې دا هر الله کی